أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم حرام شوری پتا زبان امهاتکم مین استاسو و بناتکم اولون استاسو و اخواتکم خوین استاسو و عماتکم او تروریان استاسو و خالاتکم او ماسیگان استاسو و بنات الاخی او ریری استاسو و بنات الاختی او خورزی استاسو امهاتکم اللاتی او مین جستاسو اغا مین دی ارضو علاکم جتاسو لے پیدر کری زنانا اکثر پدې کې به احتیاطي کوي نو بیا بند ولا نور دي چې وسو یو ماشومې له پی ور کړی یو الګ له پی ور کړی نو دا احتیاط پکار دی بیا وته بلا مسلې راځي نو بیا خدای دروغ وي یا د قسم مقوت راشي چې قسم خو ځان ګناګار کی یا وی دا هما سے ټوکی کولی نیمه کې روز کې یو زنانه خبره راغلی ونه چې بیا موږ دا تحقیق شروع کړو دا خو پلانې ماته وی خو پلانې خوب لیدلو نو مې دا وسه غړي وړي وي مې پرې دا خبره و امهات نسائکم هغه مېندې د زنانه استاسو یعنی خواخیانی وربایبکم اللاتی او پرکټای استاسو الله دی هغه پرکټای فی حجورکم چې استاسو په غیګو کې دي سمجھ استاسو د تربیت دلاندې من نسائکم اللاتی د زنانه استاسو نه الله دی هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو صحبت کړی د هغې سره ملاو شوي تاسو یې خاوندانو د هغې سره نو اوس د هغې ښځې سره مثلا دا بل خاوند نه کونډه ده ورسره لور راغلی ده د بل خاوند نه نو دغه په دې سړي باندې حرام ده البته د زوی سره نکاح کېږي د هغه ښځې د هغه لور ځکه چې دا خو د هغه بل خاوند نه فإن لم تکونو دخلتم که چېرې نه تاسو داخل شوي په دې باندې فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې بیا که فرض کو دغه ښځه چې د سره نکاح شوی دی او دغه ښځه بیا پرېښوده نو د هغې لور سره نکاح کېږي خو هغې چې د دې د یو بل نه فایده لا نه یې وحلائل ابنائکم الذین او هغه ښځې د زامنو ستاسو حلائل یې ورته ووي حلالې د زامنو ستاسو الذین من اصلابکم هغه زامن چې ستاسو د شاګانو نه سمه ستاسو نه پیدا وي وان تجمعوا بین الاختین او حرام دی په تاسو چې جمع کې تاسو ممیان د دوه خویندو کې د دوه خویندو په یو ځای باندې نکاح نه کېږي البته که یوه مړه شوه نو بیا د بلې خور سره نکاح کولی شي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي په زمانه د جاهلیت کې نو به دا تیر شوي دي اوس په دین اسلام کې د دوه خویندو سره نکاح په یو ځای باندې نه کېږي ان الله بشک الله تعالی کان غفور الرحیم دی بخونکې او مهربانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين